سلامونه نیکی هیله و احترامات فضل وهاب سواتی ستا سرور یو ځل بیا نیغ په نیغ ستاسو سره مخاطب ما زموږ سره فخر سوات ډاکټر حیدر علي صاحب دا وخت موجود دی چونګردوی لاولنې میټینګ د پاکستان پیپلز پارټۍ د ورکرانو سره دی په دې حواله د دینه تاسو کوم چې څه وایي څه تاثرات لري دی جی ډاکټر صاحب لاولنې میټینګ دی د دې جیالو سره تاسو څه وایي زه به انتهایی خوشحاله یم ډېره مهرباني چې تاسو ما ته مقرره کړه نو ما خو اورېدلي وو پیپلز پارټۍ د میټینګز په حواله په دې کې د جمهوري کلچر په حواله او د اظهار ازادۍ په حواله په میټینګز کې د عام ورکرانو ته هم نن ما د هغې په اول ځل هغه په خپله مشاهده او مظاهره وکړه نو زه ډېر خوشحاله یم ځکه زه په خپله یو جمهوریت پسند سړی یم زه په جمهوریت یقین لرم زه یو ترقي پسند سوچ لرم نو په دې پارټۍ کې هغه ټول صفات دي چې دې په ورکر کې د خپلې نظریې سره کلک ولاړ دي ځکه چې قسما قسم بورانونه نه راغله خو نن هم چې زه دې جذبې ته ګورم او دې ګڼې ته دا یو معمولي میټینګ و د هغې نه جلسه جوړه شوه او بلو زما استقبالیې دپاره زموږ دومره تمه نه وه د هغې نه یو لویه جلسه جوړه شوه نو زما دا تمه ده چې انشاءالله تعالی کومه جذبه ما ولیده نو را روان وخت د پاکستان پیپلز پارټۍ دا میټینګ د څه په حواله و جی ستاسو دا میټینګ په خوادخیله کې په 18 تاریخ چې بلاول بھټو صاحب چیرمین پاکستان پیپلز پارټي هغه جلسه ده هغه به راځي خوادخیله کې به یو ډېره تاریخي جلسه کوي نو نن د هغې په سلسله کې دا د تیارۍ یو میټینګ چې د هغه جلسې دپاره بلګري خبر کړي او یو تیاري شروع شي ډاکټر صاحب د پاکستان تحریک انصاف اکثریت کارکنان چې کوم دی هغه په جیلونو کې دي او لیډران یې ورک دي دا وخت هغې له څه پیغام ورکړي هغه کارکنانو له ځکه چې هلته خو هم تاسو ډېر وخت تېر کړی ډېره د افسوس خبره ده زه خو تاسو ته معلومه ده چې د ډېر وخت نه زما د هغو سره اصولي اختلاف را روان و د کال دوه نه بیا څلور میاشتې مخکې د بلاول بھټو صاحب سره زما یو تصویر وایرل شوی په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې او بیا هغې ما له دعوت را کړی او ما ورته دا خبره کړې وه چې بالکل ستاسو دعوت په سر سترګو خو زموږ یو جمهوري غوندې وړه غوندې ډله او په هغې کې موږ فیصلې په شریکه کوو اجتماعي فیصلې نو زه به د خپلو ملګرو نه رایې علم او د هغې بعد نو ما خو هغه فیصله شکر دی چې په 29 اپریل د 9 مئی نه 11 ورځې مخکې کړی و چې د دغې پارټۍ سره مې خپل تعلق ختم کړی او د نوې پارټۍ اختیار ما له خپلو ملګرو را کړی البته اوس چې دا کوم مشرانو به خاندل په هغه وخت کې هم چې دا د پریشر د وجې نه لاړ او دا د یېرې نه لاړ او په سخته کې ملګری پرېښودل نه دي په کار هغه وخت سخته نه وه هغه وخت پارټي په بره روانه وه خلکو یې چې ته خودکشي کوې خو چې کله اصلي سخته راله دوی خو سخته نه وه لیدلې دا خو لکه د فارمي چرګانو ډېر په تیاره باندې د دې د لیډرشپ خبره کوم ورکر یې ډېر ایماندار ورکر دی ښه خلک دی هغه د هغې نظریې او د هغه سوچ سره کومه خبره چې ورته په سټیج شوې ده په هغې باندې هغو عقیده ده او د هغې د وجې نه لګیا دي نن سفر کېږي او دا په منځ کې چې کوم لیډرشپ و دا خو بیخي لکه ډېره د افسوس خبره دا ده چې ځان مافیانې غواړي ځان خلاصوي نورو پارټیانو ته هم ځي د سیاست نه هم دستبردار کېږي خو د خپل ورکر تپوس له نه ځي نه جیل له څوک تپوس له ځي نه په زخمیان او چې کوم دغه شوي په هغه حادثو کې نه د هغو چا تپوس دا لکه د یو سیاسي کارکون لپاره ډېر افسوس خبره ډاکټر صاحب څه ګڼئ او زما هغه ورکرانو ته بار بار زه دا وایم چې زموږ ملګري ښه خلک پکې هم ویدلي نه دي چې چا لمسولي دي اصلي تپوس د هغو نه پکار دی چې کوم لمسېدلي دي دا خو جذباتي خلک جذباتي قوم دی هغه ګناهګار به وي د هغې سره دې هم انصاف وشي خو چې دا چا لمسولي دي دې ته په دغه ډول دا مافیانې چې دي دا په خیال د انصاف تقاضې نه پوره کوي څه ګڼئ ډاکټر صاحب آینده حکومت په دې صوبه کې ستاسو به راشي نو هغه ډیپینډ کوي د پیپلز پارټۍ په ورکر باندې د پیپلز پارټۍ په تنظیم باندې د پیپلز پارټۍ د مشرانو دې صوبې ته په توجه باندې چې کوم ماته ښکاري چې دا وخت د زرداري صاحب او د بلاول بھټو صاحب چې څومره توجه دا وخت زموږ صوبې ته د نور پاکستان سره سره نو قوي امکان دا دی چې دا به پیپلز پارټي به په روان الیکشن کې د دې صوبې د خلکو لپاره پاکستان لپاره یو سرپرایز ورکړي ټیک ده چونکې ګرمیم ده او ګڼم د اخرنۍ تپوس ته نه کومه جي کارکنانو ته به څه پیغام ورکوئ د پیپلز پارټۍ کارکنانو ته صرف زما دا گزارش دی خواست دی چې ډېر تکړه کارکن دی ډېر په جمهوریت لرونکی کارکن دی ډېر د بحرانونو نه راتېروتی کارکن دی دوی ورسره لیدلي دي زما ورته ډېر د وصیت او د نصیحت دغه نه جوړېږي توان خو زه به ورته دا یم چې منظم شي راپاسي حالات سازګار دي په منظمه طریقه باندې د خپله پارټۍ د نظریه د خپل سوچ د مخ په وړاندې بوځي کور کور ته ورسي دا جلسه چې ده دا به یو ټرنینګ پوینټ وي زموږ د صوبې د ملکنډ ډیویژن نه د صوبې په سیاست کې چې دې له
صحیح مظاهرو کې خلک راوباسي او د هغې نه بعد موږ یو منظم کوشش په ټوله صوبه کې ټول پاکستان کې شروع کړو هغه ورځ لرې نه چې انشاءالله تعالی پیپلز پارټي بیا خپل مقام حاصل تاسو د فخر سوات ښاغلی ډاکټر حیدر علي صاحب خبرې واورېدې فیصله په تاسو پرېږدم خپل کوربه فضل وهاب سواتي له ورکوي اجازت د الله په امان. ډېره مهرباني.